سلامونه په خیرونه ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهارم په خیر او ورځم نیک مرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزه کې لیدونکو یو بل خوندور پروګرام په خیر پښتونخوا تاسو دا وخت مونږ ګوره په هم پښتو غون باندې او هم پښتون وای چې یو نوې سفر بالکل نوې سفر کله چې تاسو څه بدلون غواړئ څه کول غواړئ نو د هغې دپاره هره ورځ یو نوې ورځ ده او یو نوې چانس دی یو نوې سفر دی که تاسو یې شروع کول غواړئ لیدونکو نن په پروګرام کې موږ تاسو داسې میلمانه لرو چې د هغې خبرې به ستاسو په مخ باندې مسکا راولي صحیح ده څه یوټیوبرز ما سره میلمانه دي او د هغې نه علاوه چې دی موږ سره فایزه بابر چې کوم ده هغه ما سره په پروګرام کې د هغه د ښځو د ډیولپمنټ دپاره کار کوي خو د هغې خپل لایف هم چې کوم دی هغه هم د ډېر ښځو لپاره انسپریشن دی ځکه چې داسې ښځې چې هغوی واده وشي نو هغه وایي چې یاره بس دا خو واده وشو ورڅخه ختم دي خو هغې خپل ایجوکیشن خپل کار خپل کیریر مخې ته وړلی فیملی او هغې سره هم د نه علاوه ماډل چې کوم دی هغه هم موږ سره چې دی پروګرام کې دی اصغر حسین هغه سره هم خبرې کوو هغه څه انډین هغې انډسټري کې هم کار کړی دی دلته پاکستان کې هم کار کړی دی خپل بزنس کې داسې ډېرې خبرې د نن پروګرام حصري تاسو هم دې پروګرام کې برخه اخیستې شي دا وخت به تاسو ته زمونږ کوم واتساپ نمبر چې کوم دی یا زمونږ ایمیل اډرس چې کوم دی هغه به تاسو ته ښکاري او د دې ایمیل اډرس ته لای تاسو موږ ته ایمیل رالیږلی شو کوم چې واتساپ نمبر د پې تاسو موږ ته ښایسته ښایسته میسیجز رالیږلی شي زه به پروګرام کې شاملوم خو دا وخت تاسو په دې پروګرام کې ورکوټې شان دي دمه والې د مینې وروسته راسانه کیږو په خیر پښتونخوا ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته وایي غوره انسان هغه دی چې د بل انسان په کار باندې راشي او دا مطلب نه دی چې تاسو زه به دا یم چې تاسو د خپل ژوند چې څنګه تاسو غواړئ هغسې مخکې یونیسئ خو که په دې کې داسې یو برخه هم تاسو شامله کړئ چې هغې کې څوک هم تاسو نږدې څوک وي خو چې یو بل انسان ته د هغې فایده ورسي بیا په دې کې زموږ داسې پښتنې مېرمنې شته دی چې هغې دا کوشش کوي چې څنګه ښځې چې کوم دي د هغې ډیولپمنټ دپاره څنګه کار وشي په کم اړخونو باندې کار وشي ما سره دلته ناسره فایزه بابر ستړي مشئ وعلیکم سلام څنګه یې تاسو ښه صحت ښه دی فایزه بابر چې کوم د پاکستان ګرلز ګایډ اسوسییشن صدر په توګه باندې هم کار کوي سوشل ورک هم کوي او د خود ډیولپمنټ دپاره هم کار کوي په دې ټولو به ورسره خبرې کوم خو اول به دا تپوس کوم چې سکولینګ ستاسو هم نوخار نه شوی دی ځکه چې نوخار نه جی زما فادر هی واز ان د آرمی نو پوسټینګز کېدل نو ډفرنټ ځایونو کې ښه نو اراوند پاکستان موسټلی پنجاب ان کې نو نه پاتې شوی چې تنو خار کې تاسو نو خار کې نیو پاتې سکولینګ پی ایف نمم کړه دے پیښور پی ایف نم کړه پنډۍ نمم کړه دے اور پرایویټ سکولز کې وو امبروز هال کې نو کم زونه ته لاړو ان آل اوور د پاکستان تاسو کم راولپنډي ملتان کوهاټ کوئټه دا اوس ما ویل ته پوسو کوم خانو کوئټه کې at that time I was married زه لږ وړه واده شوم نو but I spent some time over there مطلب هلته مې ټایم تیر کړو سوري اوکې صحیح نو خبر کې پاتې وم چې تاسو نو خار سره مکل دی پیرپای واو نو بیسیکلی دا غي خو تاسو تقریبا نیم پاکستان کتلې ها صحیح ده نو لینګویج او کلچر هم فرق کوي لږ ډېر که نه لکه د کوټې دي ځای نه د ملتان د کې پي نه که نه فرق یې که نه نو څونه ټایم به تاسو ته لګېده چې تاسو ایډجسټ شئ که نه ماشومتوب کې چې وي سړی زر ایډجسټ کېږي مونږ به خو خوشحاله وو چې 3 کالونه به زیاتېدل نو مونږ به دا خیال و چې بل ځای ته به ځو شاید سبق به نه وي یا نوی سبق به وي نو مونږ به ایکسایټډ وو ځکه چې اټومیټیکلی کینټ کې د ټولو پوسټینګز وشي فرینډز مو روان شي یو ټایم نو بس مونږ یوز ټو وو لکه څنګه خلک اوس وایي که نه بچو نو تا هغه ټایم کې نه ویل ځکه یو ټایم کې زما چې زما ډېر خوښ زه آرمي ډاکټره جوړه شم زما د هغې ساړیانې ډېرې زیاتې خوښ نو کله تاسو هم افکورس کتلي نو تاسو کله نه وایي چې زه ډاکټر زما بابا چې هی واز ا ډاکټر ان د آرمي لایک خو لکه د کمډنټ او داسې وو خو مونږ به ساړیانو کې ټول ډاکټرز کتل اور ټول زموږ آنټیز ګریسفul لګي and I always wanted to be an
AMC ډاکټر ها. او پته نشته ډېر ښکلې به وي په رښتیا کې ډېر ښکلې ښځې به ښکلې به وي پرسنالټي به او هغه ماته وي کنه داغي چې کوم هغه ساړي به دغه به خپل یو ګریس کنه دومره خزه سو ډاکټر کوم خو دغه د آرمي د ډاکټر چې کوم دی دغه فیمیل خاص کر څنګه په ټول دومره سویټ به وي او دومره ښه به وي کنه چې لکه واقعي لکه صحیح ښه نو بیا دا راته وایي چې واده وشو تاسو د هغې نه پس بیا تاسو زیات اکټیو شوې وومن ډیولپمنټ کې او څنګه راغلې د دې راته لږ وایه. او جی داسې وشو چې بس بیا خو ډاکټر خو نشم جوړېدی بیکاز آی ګاټ میریډ ارلی لکه چې ما ته هم د AMC ډاکټر جوړېدو شوق و نو بیسیکلی آی وانټډ ټو بی انډیپینډنټ بیسک ایم دا و اور ډاکټر هم دای چې خلکو هیلپ کا کوي اور هغه داسې نو دا شی راکیو ټو هیلپ پیپل اینڈ بی انډیپینډنټ اینڈ ارن مای انف پل پیسې ګټلې شمه صحیح ده. نو هغې دپاره لکه ما مخکې MBA وکړو فرام آیم ساینسز پېښور آیم ټاپر اف مای بیچ ٹھیک شو جی نو هغې پس آی جوینډ انسټیټیوټ اف مینجمنٹ ساینسز فار سم ټایم بٹ آی سویچ ټو بینکینګ ته لاړم سوري زه لږ انګلیش ته د بینکینګ سیکټر ته لاړم نو څه ټایم مې کې کار وکړو داسې یو نیم کال but because زه واده وم بچي مې واړو نو هغه ډېر زیات ټایم کنزیومینګ و ډېر زیات ټایم کنزیومینګ و او ورځو کې سیټرډیز آف به هم نو only Sunday in 2005 4-5 نو ډېره زیاته بچي مې واړو نو لکه هغې کې هم زه ډېره ښه وم my colleagues never wanted me to leave خو بس ما پرېښودو چې نه لکه ښه به نه لګېدل چې زما بچو به ما ته دروازې کې ولاړو ماښام چې امي به کله راځي ایگزیکټلی نو هغې پس ما خپل بزنس شروع کړو د نیم آف فایزه عادل اور ماشاءالله آی وقت 2006 کې نو پېښور کې داسې ووم نه فارمل ویر او کنه نو ډېر ښه ما لکه چې کومه چولي دا هم ستاسو خپل برانډ نه چې دا زمانه د اوس ما سره خپل جامو ټایم کله کله جوړوم جی نو هغه بس دا هغه هم ډېر ښه زما بزنس سره ما سوشل ورک چې بزنس مې لږ 2-3 کال وچلېدو کنه نو ما بیا داسې چې کوم سکل ډیولپمنټ و د ښځو هغې کې ما کار شروع کړو چې کوم د ډفرنٹ پروجیکټس پروګرامز نه وي چې ای لکه ایز ا والنټیر ایکسپرټ ډیزاینر راغوستم ایز ا لیډ پینلیسټ به راغوستم داسې کوم چې انټرپرینیورشپ ډیولپمنټ پلیټفارمز دا و نو ما هغې کې لکه دا ښځو سره انټریکټ کول شروع کړل اپارټ فرام زما بزنس که نه جي نو هلته بیا ما ته شوق پیدا شو زیات چې لکه ما ته څه کول پکار دي لکه ما ته لګېده چې دا هغه څه نه کېږي ما ته دا لګېدل چې څنګه دا کېدل پکار دي اوکې KP کې اجت د بزنس خو کېږي که نه چې لکه زه دې سیکټر کې څه وکړم ډیولپمنټ سیکټر کې نو بس بیا اسپیشلی زه 2015 کې زه لمس کې یو کورس و یو کورس ډیزاین شوی و امریکن یونیورسټي او لمس کولابریشن سره نو هلته چې زه کورس ته لاړم آی واز د اونلی پرسن فرام KP نو ما وی چې دا خو اټس امیزینګ که نه چې دے آر ټرینینګ سو مینی ویمن هغه ټول ایجوکیټډ ښځې وې خو لکه چې څنګه دا پروګرام گروم کوي نه ښځې چې زه داسې KP ښځو دپاره څه وکړم هغې گروم کوي هغې گروم کوي بزنسز کوي هغې سم کوي که نه اور هلته چې کوم فیکلټي وه کوم چې موږ ته مینټورز راتلل ای هم ډېر هایلی ایجوکیټډ او ډېر داسې به ویری انسپایرینګ نو هغه خو هاو ویل ډیولپ آر بزنس خو ما ته سره دا هم چې how they are running this program so I want to do this for like KP ښځو دپاره کول غواړم نو بس بیا زما خور لکه بهر بواس پوسټ ګریجویشن یې کولو نو ما ورته چې زه خو مخکې خو لږ سبق ویم نور که نه ځکه چې ډېر ټایم شوی دی 14 years نو ما نه اوس هیر دي چې how I'll teach people که نه یا داسې نو ما بیا ایډمیشن واغشتو لکه یو څو یونیورسټیز کې مې اپلای وکړه نو زما چونکې هغه ریکارډ ډېر ښه نو فرست یونیورسټي نه دې افرډ می ا پارټ سکالرشپ نو زه خو حیرانه شم چې ښه ما ته خو ایډمیشن هم میلاویږي ما ته خو سکالرشپ هم سیریسلی لکه ما کې هغه نو چې یا اف کورس داسې به وشي یا څه بیکاز آی تھنک زما ایجوکیشنل ریکارډ هر څه ډېر ښه و نو بس بیا چې کله ما ته لنډن سکول اف اکنامکس نه آفر وشو نو لکه ما دا خو لکه ایون زما بچو ما ته وویل چې لکه چې ټین ایجز کې و چې لاړ شم پرېږدم یو نو یو هیو ټو ډیسایډ نو هغه یې وی چې ستاسو ایډمیشن وشو تاسو ځئ نه که نه نو بس بیا زه لاړم هلته سبق ته چې هلته زه سبق ته لاړم
It was an amazing experience first of all. ها لکه چې مونږ خو زما خیال کې چې دومره زر وادو شي ارسه نو ټیک دا لکه زموږ ټول فیملی ډېر ایجوکیټډ دا خو څنګه پښتنو کې وی کنه چې واده ډېر ضروری وي نو هغه مخکې وشو خو لکه دا ده چې ما خو سوچ نو کړی زه خو خپل بچو ته هم ویم چې ما خو چېرې سوچ نو کړی چې زه به هر سبق ته ځم او بیا به زه LSE کې سبق وایم نو لکه نو او هغه ټایم هم لکه یو ډېر نوی ایکسپیرینس وي لکه یو 1 year ټایم کې کنه هغه ډېر زبردست ایکسپیرینس و ډېر څیزونه د زده کړې دپاره یا خو شاید زه آی ایج بریکټ کې هم چې آی واز ناٹ انټو چې زه به انجوی کوم هلته لکه څه ایکسپیرینس سره زه لاړم نو ما هلته ډېر څه زده کړل هر څه ما کمپیر کول پاکستان انګلینډ لکه څه خبرې زموږ ښه دي څه د هغوی ښه دي خو لکه هلته ما ډېر څه زده کړل صحیح او تاسو بیا واپس رالی نو دا راته وایي چې وومن ډیولپمنټ چې تاسو د KP ښه دي تاسو یاد کړئ زما ټارګېټ دا و چې دوی دپاره داسې کار وشي کلم پیل که څه سم هغې کې اوسه پورې کړي دي جی داسې وه چې هلته چې کوم زه لنډن کې وم نو ما هلته کنسلټنسي وکړه اډم سمث انټرنیشنل سره نو هغه د ټایم ورو ورو ما کتل ما او دس از د رایټ تھنګ ټو ډو ٹھیک شو جی ما چې راشم نو نه بزنس سره آی شوډ هیو ما ته کنسلټنسي خپله کول دي کیسه نو چې زه دلته راغم ګرلز ګایډ سره زه الریډي اسوسییټډ وم ایز ا والنټیر ما څه ټایم کار کړی و ګرلز ګایډ سره دی ناول ما به ځکه والنټیر ورک کولو جی نو چې بس واپس راغم نو په څیزونو نوره زیات ښه پوهېدل هم شروع کړم چې دا اوس ګرلز ګایډ څه دپاره دی او مونږ ته څه کول دي دی کې هغه څیزونه نه تاسو هغه نور کلیر ما ته پکچر کلیر شو چې ما ته ګرلز ګایډ کې ایز ا سوشل ورک ما ته دومره زبردست اټس ا ورلډ ریناؤنډ پلیټفارم انټرنیشنلی دا خو لکه ورلډ اسوسییشن اف ګرل ګایډز انډر راځي نو بیا لږ ما ته څیزونه کلیر شو چې دا دومره غټ پلیټفارم دی او KP کې دا بالکل لکه پاکستان کې ښه دی خو KP کې خو نو بډي نوز اباؤٹ اټ ځکه چې ګورمنټ اټینشن نشته دا د چا یو کس وجې نه دی لکه دې کې ډفرنٹ سټیک هولډرز دي ځکه د سوسایټي والو خلکو سره دا ادارې جوړیږي او دا چونکې سارٹ اف اټس انډر د امبریلا اف ګورمنټ اټینشن پکار دی دیتا او داسې چې دا ټول سټیک هولډرز چې ورکې ایکټیو شي نو بس دې دپاره مې د دې بیا ذمہداري واخیسته ایز ا پریزیډنټ لکه مونږ الیکټ کیږو نو راځو نو اوسې ټایم یې همداسې کار وکړو آی پسه زه لکه آی واز د وایس پریزیډنټ دین د پریزیډنټ اور اوس مونږ بیسیکلی د ګرلز ګایډ چې کوم دی پاکستان کې د دې څه کارونه د دې باره کې راته وایي جی ایکچولی دا داسې دا چې دا پاکستان کې خو دا زیاتر سکول سسټم سره ډیزاین شوی دی ګورمنټ سکول سسټم سره خو پرایویټ سکولز والا اټس فار ایوری ګرل ایوری ینګ ګرل ټیک شو فرام ایج 6 to 29 دا بیسیکلی دا قائد اعظم اسټیبلش کړو 1947 کې ټیک شو بیا KP والا فاطمه جنا اسټیبلش کړو دا د پاره چې جنکو ته سیلف ډیولپمنٹ د پاره ان د سوسایټي د پاره د څنګه یو حق کس جوړې دی شي ټیک شو چې دا د پاره ویری ډېر بیسیک اکټیویټیز وی آینه هغه اکټیویټیز داسې ډیفرنٹ پروګرامز وی لایک مخکې پروګرام لیټس سپوز فری بینګ می چې څنګه جنکۍ به ځان سیلف کانفیډنس باره کې ودا هغه ډیفرنٹ اکټیویټي بیسډ دي یا نه څنګه نن سبا هغه ګرل ډے باندې چې ټیل یو سټوري نو نیوز پیپر نه به جنکۍ سټوریز وګوري بیا به یې کې وګوري چې کم سټوري دی ته انسپایر کو دی کم ځای کې کار کول غواړي سکول جنکو نه چې دی ته څه لګي چې دی شي کې لکه جنکو ته څه کې دی شي نو داسې لکه داسې دغه ډیولپمنٹ کیږي اکټیویټي بیسډ نو او داسې ډفرنٹ اوس خو د کووډ د وجې دا ده چې مونږ په ویب باندې اراؤنډ د ورلډ جنکۍ کنیکټ شوې اسې به خو تلل غوښتل نو به خو یو څو جنکۍ پاکستان نه تللی که نه نو ډفرنٹ پلیټفارمز دي بیا UN کمیشن فار د سټیټس اف وومن چې دی هلته هم زموږ ټول ګرل ګایډز نه ډیلیګیشنز دي داسې ډفرنٹ ایډوکسي پلیټفارمز دي هغوی سره کنیکټډ دي نو دے لرن واټ آر د ګرل ایشوز اراؤنډ د ورلډ او دې سره د KP د فیمیلز یا د نجونو څونه پرابلمز به حل کیږي او څه هیلپ ورسره کیږي د هغوی دې سره به جي مخکې به خو جنکو کې خپل اویرنس راځي اټس لایک اټس سارٹ اف داسې نه ده چې دوی به اکټیویسټ جوړ شي خو دې وډ نو خپل کلچرل ویلیوز سره بیسیک دغه باندې به پوه شي چې لکه د ویلیو بیس سسټم دی هر کنټری کې اټس ویلیو بیس سسټم ټیک شو چې د کې سکل ډیولپمنٹ هم خی پارت اف د پروګرام کم چلوي جنکۍ وی هیلث هایجین بیسیک هایجین جنکو ته څنګه کول دي سکولونو کې نو زموږ ټرینرز وی هغه به سکولونو ته زی دغه
چې کوم ګایډرز دي هغه ټرین کوي بیا مخکې only government schools or private لکه زموږ سیستم ګورنمنت سکول سره ډیزاین دی خو چې لږ اسټابلیش شي اټ شوډ بی ان پرایویټ سکولز ایز ویل او پرایویټ سکولز والا بیا هم اویر اوس خو ان فیکټ موږ سره د پرایویټ سکولونو جنکې ډېر زیاتې آن بورډ دي کنه خو لکه دا چې ډیزاین بیسیکلی دی ځکه چې ګورنمنت سیستم سره ډیزاین دی او بیا چې دلته لږ هغه شي نو بیا به مونږ پرایویټ سکولز کې نور اکټیولی دا ان شاء الله کوو تاسو ویل چې کله ما خپل بزنس شروع کړو نو بیا غي سره زما بزنس چې د 3 کال تیر شو نو ما دا وی چې رزلک سوشل ورک کوم زلک خلکو سره هیلپ کوم دا راته وای چې هغه څنګه بیا سٹارټ کړو سو خلکو سره څنګه هغه بیسیکلی ویمن چیمبر اف کامرس چې د التا د سیبا راتلل ډیفرنٹ پروجیکټس والا خلک براتلل چې ویمن انټرپرینورز سره انټریکټ شي دغه به سکل ډیولپمنٹ پروجیکټس وو ای بیا مونږ انوایټ چې راشي لکه ایس لکه د سکل دغه هغه دی لکه نه هغه ته خی هینډي کرافټس ان نو تاسو ورته لګ اوخای چې بزنس سکل څنګه پکار دي او داسې نو هغه نه لکه آی سٹارټډ انجوینګ خو اب موږ ایز ا والنټیر کول لکه ډیفرنٹ داسې ورلد بانک والا پروجیکټ او ویمن ایکس نو هغه کې به ایز ا منټور راوغستو بیا به ایز ا جج راوغستو موږ به دغه هغه انټرپرینورز داسې نورم د یو اس ایډ والا ډیفرنٹ پروجیکټس چې وی دي کم کې چې تلیما نو هغه بنده ګوري بیا غي ګایډ کوي بیا غي جج کوي نو داسې جی تاسو ویلي هغه ټایم پیریډ کې چې تاسو په یو کې کې وې جی او تاسو ویلي چې څه سيزونه زمونږ خدي او جی څه سيزونه د اغي خدي جی نو دا راته وی چې دا غي څه خدي داسې چې هغه پکاره چې مونږه اډاپټ کړو تاسو وی ټول ناول خو هغه ډېر ښکلې لاین کې ودرېږي اور یو بل باندې سپیشلی د ډیسپلن جی دا نه چې یو بل باندې بخیجي او داسې فاصله مخکې ماتم چل نه راتلو مطلب یو لرن کنه مونږ خو لاین کې بل پشابه د سی ودرېږو البته به هر څوک اتوماتیکلی چې زما وار براشي خپل سپیس ای ته پته زما د دومره سپیس کې دومره فاصله کې ودرېږو الیویټرز کې څنګه تلل دي دغه یو ډیسپلن دی چې څوک به منډه وي یا به دې سایډ ته ځي کوئی سار به یونیورسټي ته منډه او چې څوک هغه دی نو ویدر زموږ ویدر زیات ښه دی هلته چې څومره زیات یخ وي او زما لږ ساړه زیات کېږي نو ما سوچ راغو چې مونږ به هغه د لندن یخني داسې ده که نه چې هغه ته به بالکل ډایرکټ په دې زړه ننوځي بلکې ما ته ډېر پته نه وه چې څنګه ځان کیری کول دي مونږ ځای سمرز کې ځو که مونږ په ویکیشن ځو ونټرز مو خو نو کتلی نو دادا چې مونږ ما ته احساس وشو چې مونږ به ایسے لیکل کنه پاکستان में 4 मौसम होते हैं उधर से ما به چې دا مونږ ولې لیکو دا ولې لیکو یس او تاسو ته لندن یا ټورنټو ته لاړ شئ به تاسو په بدل کې چې ولې دا سلور موسم چې کوم دی هغه مونږ وایو چې پاکستان کې دا سلور موسم دی او نه د لندن یخنیم دا اور بیا دلته کې چې پاکستان کې کم سيزونه خدي هغه راته وای لکه د موسم نه علاوه چې کم دلته زموږ ویلیوز فیملی سیسټم هلته خو چې څوک لکه مونږ به چې څه کړو زموږ هاسټل کې به همداسې و چې ما به څه کوک کو نو ما به بل چاته افر کولو مونږ نشو خوړی داسې نو ای کوي آر یو شور نو ورته آو اینا دوه درې ځله به یې تپوس وکړو اور مونږ خو داسې انډینز هم کوي او مونږ هم کوو زموږ دا ریجن ساوت ایشیا دی کوي خو لکه نور هغه د پاره سرپرایز او جی نو هغه زموږ ډېر ښه شیز دی او زموږ د دام ښه شیز دی زه امریکا کې وم نو سټاربکس لاړم نو ما سره لوکل دغه څنګه ما کافي راوغستم راتلو نو چې تر څو تر اوسه هغې ور تاسو ته نیولي که نه نو بل ځای کې چې راتلو نو هغې وایي چې دا لایک مونږ ورته تھینک یو بل ځای چې راغلو نو هغه ور غړزم په مخ باندې راپلو نو هغه وایي چې دا امریکن نه دی آی مین لایک کوم چې لوکل خلک یي که نه نو هغه څنګه چې د ویلیوز خبره وکړه د ډسپلن خبره وکړه که نه کوم چې د هغې لوکل یي که نه او کوم زمونږ خوا نه سوکتلي که نه هغه به تاسو لرې نه پته لګي د هغې د اکشن به پته لګي چې دا د دې ځای نه دی دا راغلی دی که نه او بل دا د بل لکه تاسو سره به سره روم کې چې څوک وي که څوک هفتم تپوسونه کړي لکه څوک د یو بل تپوس نه کوي لکه ما به سوچ کولو چې دلته خو چې څوک خدای مکس وشي نو څو ورځې به خو څوک تپوس هم نه کوي خبر هم بنېږي نه تېنه چې څه وشو یا څه نو زما به هر وخت 3G اور هغه به آن اور ما پاکستان نه هر وخت چې ما باندې تپوس کوي څنګه تپوس کولو نشته ښه نو تاسو چې د ماشومانو لپاره ما جاب پرېښوده یو ځل تاسو چې بانک کې اند دین بیا تاسو بهر لاړئ نو دغه ټایم ماشومان چا سنبالول بیا د دومره کارم چې کوي بس ماشاءالله لوی وای وخت چې کله سبق تتلم
نو آی وخت زما زویم یونیورسيټي سٹارټ کړې و لور مې A levels کې و مې پیرنټس کړه پرې خو ما چې جنې دا نو زموږ خويندې او لکه موږ خويندې زیات یو نو مې خپل پیرنټس کړه پرې خو نو بس صحیح او زویم هسبند مې پرې خلو دا تاسو پروګرام پای باندې زویم چې هر چا به تاسو کول چې دی دا څنګه کوي دی دا څنګه کوي ماړو تاسو نه کول چې څوک څنګه کوي they are grown up کولشي په خپل او ډیر خو چې زه واپس راغم هر څوک ډیر خو تو کوم نو کمزوري شوی کور او ماغه سپروتو هر څو ماغه سپروتو سنو کم شوی اوکې دلته کې اوس بل خبر ده اوکې دا بچي خو ټیک دلوي دي کنه خزه د خپل خاون ور سره ډیر فکر چې زه لندن کې امدا ته بل خزه ونه کې چې ته ګرل فرند نه چې دا سيزون نو چې څوک کوي نو هغه سم کوي نو زما او چې څوک کوي نو اسم کوي دا روزانه جګړې او شک مک دا بالکل نشته تاسو دا څنګه کې دي شي نه زما فرند زما ته حیرانی کی کنه زما بس داسې هغه انټیوشن مې داسې دی که you don't get jealous زما خپل انټیوشن سیستم داسې دی دن سبا خو دې خبرې باندې ډېر جوکس هم دي خو که خدای ما که داسې سویم کنه که زما مرضي نه مطابق زما کور کې کېږي خدای ما ته هغه وښیي سیریسلی ما ته پته وچلی مطلب دا نه کنه یا دا وی کنه چې کله رښتونه کنه نو خدای پاک مخه دا کس ما به هغه وو که ما ته بس خبره اچانک یاد شو ما په کور ته کال وکړو چې دا شی چک کړي لکه سیریسلی او به شور هغه به دغه یاد سینه ستاسو له پیمنټس کال دی کور چې څنګه کارونه یا سکولي او به دغه ټایم او کور کې بچاته یادوم نو نو اینا بس ماته اچانک یورز ډیر ښه تاسو فایز بابر تاسو یو ډیر ښه انسپریشن دا غ فیمیلز لپاره د کوم چې ودونو شنو غي چې به زمون کیریئر هم نور مخکې نشته زمونږ ژوند هم مخکې نشته فرست ایئر کې واده شو I gave my first year exam خپل واده نه پسته ښه سوچوګه کنه نو ماشومان سمبالول خپل کیریئر مخ وړل سبق مر سره مخ وړل لکه دا امپوسیبل نه دی مې بي ګران ای ځکه ماشومان سره کو سره ریسپانسیبিলিټي خو ناممکن نه ده که انسان همت وږي کنه صحیح ده ډیره زیاته مننه چې تاسو را لې اینڈ کې زه غواړم چې چونکې تاسو هم خپل لایف خپل کیریئر مخې ته وړئ هم خپل ماشومان زمونږ زیاتره ښځې چې کومې دي هغې د خپل ژوند زیاتره حصه چې کومه ده هغه په خپل خاوند باندې انویسټ کوي چېرته لاړو ولې فون راغو ولې میسج راغو ولې داسې د دې تاسو چې د دې څه نقصانات دي په لایف باندې که نه زما خیال کې هوښیار هسبنډ دی که نه نو به خپل ښځه څیزونو کې انوالو کړي سیریسلی زه بیزی یم زه ایز لک دا څنګه تاسو مخکې ګیسټ و هغوی وی چې ای ماډلینګ ایز هغه کوي شوق کوي نو داسې دس والنټیرینګ ګرلز ګایډ از لایک زما هابي ده او زه پروفیشنلی آی ایم ود یو ان ډي پی ایز ا جنډر سپیشلیسټ ډیر ښه ٹھیک شو جی نو لکه دا د چې زه خپل لایف کې خپل کیریئر کې بیزی آی مین لایک دا شو دا وایي چې دا کارونه چې کوم خزه ما کورس پیک ان سپانی ټول سیستم سمویدان وی چې خلک وی چې څوک خزه کار کوي کور به بلاوړي یا وټ ایور کنه کور بچی تاسو زما وګورئ لکه ماشاءالله دے ار ویری ګډ ان ایوریثینګ خدا خیر دام د چې دا ټول فیملی انوالو دا د یو کس باندې نه کیږي تاسو هسبند تم خپکار دی که تاسو جوائنٹ فیملی کې نو ان لاز هم کوپریټیو پکار دی دغه ډیر غټ رول دی بیسیکلی دا چې شک او دا خبرې خپل ځان نه جوړه کول دي او دا وایي چې کوم خلک ډیر وزګار نه غدي خبره کوم تاسو پروګرام نه لويږي ما سره ته یو زما کورس کې یو وا زما فرند وا شي واز ا ډچ نو هغه هسبند اور ما هغه مشروا لایک شي واز ان 50s ډیره مشروا هغه کال راغله وا or from a very like sort of a rich family or the sikana no هغه نو هغه husband issues داسې چې څنګه تاسو وایي کنه and then she left the course لاړه نو هغه چې دی نو لږ ټایم آی وخت I called my husband this issue وکړه داسې کړی تا باندې څه چلو شو کنه لکه لږ غونتې خو بیا زه دا څیزونه لرې کم ځان نه چې لکه اټس جسټ یوزلیس تاسو کولی نه شئ یس مثلا دا خبره ده چې شک باندې اساس خپل ځان نه جوړه کول دي بلکې سړی ځان که څه کول غواړي هغه یې سم کوي او هغه او ځینې شکونه داسې چې هغه بې ځایه وي او هغه ریلیشن چې کوم دی هغه روم کې خراب کې هغه بالکل تباہ کې هغه کنه ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ تاسو را لې کامیاب اوسئ خپل سوشل ورک او وومن ډیولپمنٹ لپاره چې تاسو کوم کارونه کوي هغه داسې جاري وساتئ ثانک یو لیدونکو دې سره ورکوټ شاندمال واپس راسانه کیږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ
ستړي مشي وری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس خو ډیجیټل دور دی تاسو هم معلومه ده او اوس کمپټیشن هم ډیر زیات شوی دی مخکې یو ټلویزیون وای کې به چې ډیر زیات به دې کوشش وکړو څونه رګړې به دې وخوړې د پروډوسر ریهرسل یو داسې څیزونه هغې نه پس به چې دی نو تاسو یو پروجیکټ میلاودو چې په هغې کې به تاسو ایز ان اکټر یا داسې یو پروګرام چې تاسو ایز هوسټ هغه مخکې یوسئ نو داسې به اوس پلیټفارمز دي او ټالنټ دی چې هغه یو نه بل خلک یا د مخې ته راځي او دا ډېره زیاته ښه خبره ده ځکه چې په سوشل میډیا باندې داسې پلیټفارم دی چې خلک هغه باندې راځي دوه فایدې دي د هغې یوه فایده خو دا ده چې خلکو ته ډېر ښه روزګار مهیا دی چې هغې خپل ځان دپاره حلال رزق وګټي دویمه فایده یې دا ده چې موږ تاسو ته د انټرټینمنټ چې دی د تفریح دپاره چې دی پلیټفارم زیات دي مواد زیات دی هغه موږ کتی شو خاص کر زموږ چې کوم ابراډ کې خلک اوسیږي نو هغې زیاتره ګزاره چې کومه ده هغه په یوټیوب باندې ده هغې یوټیوب کې ډرامې پروګرامز او انټرټینمنټ چې څومره پروګرامز دي یا څه مواد دي هغه دی ګوري ما سره نن دوه یوټیوبرز پروګرام کې ناست دي تاسو به هغوی پیژنئ صادق خان او علي خان جی ستړي مشئ په خیر پښتونخوا ته ډیره زیاته مننه ستاسو مدعا کوو بیا خاص کر د پښتو دغه چینل او د هم د نیوز چې موږ خپل پروګرام ته راغوښتو او د ورشن انټرویو کوو ستاسو یو جهان مننه او ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه نو تاسو کې صادق څوک دی او علي خان کم یو دی یاره جی زه صادق یم او دا ما سره چې په څنګ ناست یم دا علي خان دی علي خان دی ورور دی که کزن دی ځکه تاسو داسې سیملر لګي شکلونه نه جی نه خدای دې نه کړي خاص کر خندا کې جی خندا کې تاسو دواړه خان دي نو تاسو دواړه سمایل یو شانتي دی لګي جی بالکل بیسیکلی جی صادق چې کوم دی زما ایز ا بیسٹ فرند دی اور مطلب فیملی سائیډ نه زموږ داسې صدقه نشته اور بس مطلب دې فیلډ ته مونږه په دې وجه رالو چې را مطلب خلکو را سره ډېره زیاته مینه کوله تاسو دواړو فرینډشپ یا دوستي د څومره وخت نه ده یاره جی داسې کار تقریبا زموږ د فرینډشپ خو ډېر زیات وخت شو خو دا د سوشل میډیا چې کوم د خاکو دور تېر شو دا تقریبا داسې 2 کاله برابر شو جی او اساس تاسو فرینډشپ د وړوکوالي نه او د سوشل میډیا نه مخکې و ځکه چې تاسو دواړه د 400 یې جی بالکل همداسې ده ښه صحیح ده نو هغه چې وایي چې ډېر زیات وخت یو بل سره تېر کړي نو بیا شکرونه اخره کې میلاویږي یا خو د ښځې خاوند باره کې خو ما خیال ځینې دوستان هم داسې جی بالکل همداسې ده دوستانه خو چې کوم دی د یو اعتبار نه جوړیږي بالکل چې په یو بل هغه خواږه دوستانه وي او هغه د ورورولۍ نه هم زیاته خوږه وي خو چې په هغې څوک پوه شي صحیح ده ما د دې سیګمنټ شروع کې دا ویله چې سوشل میډیا چې راله یو ښه پلیټفارم دی د ډېرو خلکو دپاره ځکه چې د ټالنټ راتلو دپاره ځکه ټالنټډ خلک وو خو د پلیټفارم کمې اوس خو هغه یو ډیره زیاته خبر ده بل دا چې خلکو ته یو رزق ګټلو چې کوم دی یو ډیره زبردست او حلاله طریقه چې کومه ده کنه لکه خلک خوشاله د دنیا د ټول نه ګران کار دی او بیا زمونږ خلک خوشاله ځکه چې هغه کلم نه خوای ته بهشا شکایت دی نه نو چې چا په مخ باندې مسکارا وصل یقینا چې ډیر زیات ګران کار دی نو دا راته وایي چې تاسو څنګه صادق تاسو اول ځل راغلی وي که علي خان تاسو اول ځل راغلی وي اول څوک راغلی وي یوټیوب ته یا سوشل میډیا ته ډیره مننه چې دا سوال خو چې کوم دی موږ ډېر زیات ځای کې شوی دی د سوشل میډیا چې کله سټارټینګ موږ کوو نو دا تقریبا 2013 خبره وه او بس ما بس وړې سکټس جوړوم معنی ویډیو چې کوم موږ جوړه کړې وه نو هغه وه د هوایي فایر خلاف بیا تقریبا دوی چې کوم دی رال موږ سره 2015 نه بعد نو هغه سلسله جاری په تقریبا د 2021 پورې شکر دی د خلکو په مخونو باندې مسکا خورو تاسو خبر نه مخکې کېږم تاسو خبر وکړه چې نن سبا خلک خندول ډېر زیات ګران کار دی دا سوال باندې موږ باندې یو کس کړو چې موږ ته خبره کړې یاره تاسو خلک خندوي وي دي ډېر زیاته ګناه ده نو ما هغه یو سمپل جواب ورکوم زموږ پښتانه چې څوک جړی نو ما د هغوی لپاره بیا سزا ده موږ سره خپل کوشش کوو چې پښتانه لږ وخندو بیا زیات تر موږ سره مینه چې کم دی کوي نو هغه د افغانستان خلک دي او د پاکستان چې څونه پښتانه موږ ډېر زیاته بې کچه مینه کوي نو موږ چې دا هغه خلک دي چې بالکل د دواړو ملکونو دا دواړه هغه سیمې دي چې همیشه دي غمونه کتلي دي تاسو هم د دې خبرې پته ده موږ ته پته ده همیشه چې کم غم کم
ترهګري د ټول نه زیات تیر شوی د ناغه په دغه سیمو باندې تیر شوی د ټول نه زیات په دغه خلک افیکټ شوی دي زه تاسو ته وایم چې زه کله کاناډا کې وم نو یا لندن کې اوسېږم نو هلته چې کوم فیملیز دي هغوی همیشه کنیکټ دي د یوټیوب سره که نه او دغه چې کوم ستاسو فني ویډیوز دي که نه دا یوازینۍ لاره ده هغوی دپاره چې هغوی خپل ملک یا د خلکو سره کنیکټ پاتې شي او په داسې یو لاره باندې چې د هغوی په مخ باندې مسکا هم راځي ځکه تاسو معلومه ده زموږ د پښتو انډسټري تقریبا ختمه ده د ډرامې که نه اوس هغه ډرامې نشته دی هغه انډسټري هغسې اوس نشته دی خو بټ دا چې د یوټیوب چې کوم دی چې په هغې باندې معیاري یا داسې سکیټس یا داسې کامیډي پروګرام دی راځي نو خلک بیا هم څه کوي ځان هغې سره ریلیټ کوي د خپل ملک یا د ژبې دپاره اوکې نو دا راته وایي چې اولنی سکیټ تاسو ویلي چې په هوایي فایرینګ باندې وکنه نو هغه اولنی سکیټ هم تاسو د یوټیوب لپاره کړی کنه ځینې خلک ما سره راغلي یوټیوبرز هغوی وایي چې نه موږ اول فیسبوک باندې به اپلوډ کول بیا موږ یوټیوب ته رالو یاره جی موږ خو دواړه نه پیژندلو نه فیسبوک پیژانده نه یوټیوب پیژانده بس یاره جی په ټي وي باندې ستاسو ډرامې به کتلې وي او حقیقت یو خبره ستاسو مونږه داسې کړې وه چې ستاسو یو ډرامه وه او ډېره چې کم دي تاسو پکې دلربا زلفې د کنټرول کا نو دغه ډرامه ډېر په شوق سره مونږ کته نو یو ورځ کور ته زمونږ تره راغی او هغه एकदम یو خبره وکړه مطلب زمونږ فیملی ډېر زیات دونه په شوق ختی چې مونږ به وایو چې ګیا په وخت وروړو چې ډرامې ته بیا کینو نو یو ورځ زمونږ تره راځنه شو اواز एकदम وکړي هغه دلربا مړه شوه نو زه ته حقیقت وایم چې مونږ ټول کور کې ژړل لکه زمونږ په کور کې چې مړه شوي بیا اخره کې وي نو دغه مونږ ګپ لګو نو ستاسو نه مونږ انسپایر شو او د هغې نه پس مونږ کار شروع کړو نو دغه نه وي فیسبوک او یوټیوب نه مونږ به خلکو ته ریکارډ وکړو اچولي دوکانداران له برته مونږ ته مونږ دا ویډیوګانې خلکو ته اچوي لکه څنګه هغه چې دغه کې سی ډي سي د 400 خو یو پروګرام یو کس راتلو هغې به هغه ډبینګ کولو که نه نو یو وخت دا سی ډي چې کومه دا ډېره زیاته پاپولر وه که نه نو بیا کله تاسو دا ډیسایډ که اول خو ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې څخه او واقعا هغه یو دور و که نه چې یو چینلو یوې غنټې سلاټ به په هغې کې چې به څوک ښکاره شو هغه به هیرو یا هیروین و که نه اوس کمپټیشن دونه زیات شوی دی چا پکې پته نه لګي که نه نو اوس دا راته وایي چې تاسو بیا کله او چا ته دا ویلي چېرې تاسو یوټیوب ته راشئ نو چې کوم تاسو کار کوئ دې نه به تاسو ته انکم هم راځي یعنې پیسې به هم تاسو ته راځي ښه جي علي به بیا مقور کوم دا یو خبره کومه تاسو سره ډرامو کې مو دا عزیر شیرپو نه دی جي ښه او جی عزیر تاسو د کې ډرامو کې تاسو سره چې کوم یو ځای کار هم کړی دی شیرپو اوسېدونکی دی او په سر باندې وختم نشته جی اوس به هم پیژندلي ډېر زیات وبخې ما ذهن ته داسې کېدی چې بای فیس پیژنم ښه جي ښه نو عزیر شیرپو چې کوم دی هغه به یوټي خیبر او پی ټي وي ته ته نو تقریبا 2018 وخت و غټ غونډه کې خو نه دی غټ غونډه کې چې دی اوکې یس خو ډېر سینیر اکټر دی بالکل بالکل ما خیال دی چې ما سره څه کامیډي پلی کې یو ځای و ځکه هغه اکثره کامیډي کوي که نه ډېر ډرامو کې تاسو سره یو ځای کار هم کړی دی ښه صحیح بیا ما سره به کېدی شي چې ما سره به سین نه ډرامه کې به خو ما سره به چې ته کار نه کړی که نه داسې به یې ښه جي تاسو خبره کوئ او جنو هغه چې راغیم 2018 کې موږ باندې به ویډیوګانې کولې خو موږ ته دا نه وي چې یوټیوب کې پیسې شته دی که نه یو کاله پورې موږ سره کار وکړو بیا د هغې نه پس موږ ته وي تاسو خو ویله که ډېرې ښې پیسې ګټئ موږ وي د څه نه وي د یوټیوب نه موږ یا څوک ګټي عزیر خو چې کوم ډېرې ښکلې ډالر ترې وباسي موږ عزیر ته وي یاره موږ پیسې موږ سره بندېمې نه وي تاسو ځان له خپل چینل کولو کې نو شکر دی خدای ورته هغه چینل هم بیا بند کړو اوی دا خو بیا ډېر بدنیته انسان و هغه دې بس زموږ یو خوږ ملګری هم دی که نه خو پیسې ته نه دي شوي جي ښه صحیح او نو دا خو ستاسو په فایده باندې شو اټلیسټ تاسو اوس خپل یو چینل لرئ که نه یوټیوب جی بالکل 452 زمان چینل دی او تقریبا په هالیوډ کې پکې د فیسبوک عمر فالوور لکه زموږ ټول نه زیات دي شکر دی تقریبا 23 लाख فالوور دی لایکس دي دا چې کنه موږ سره دا ملګری دی دا علي خان دی د شیرپو اوسېدونکی دی او د دوی چې کوم چینل نوم دی هغه ګل خان وان دی جی علي خان ښه نو اوس په علي خان سره خبر کوم علي خان تاسو د دې نه وروسته راغئ نو تاسو صادق خان ته په کتو باندې انسپایر شوئ یا مو د عزیر خان نه دا واورېدو چې دې کې پیسې ډېرې دي تاسو راته لږ خپل ایکسپیرینس وایي د یوټیوب ډېره مننه جی چې موږ له مقرره کړه ګینې صادق خو ریډیو دلبر دی بس اینی ټایم لګیا وي نو چې لایو براشو په دې لایو کې یو شان لګیا وي نو بیا وت اکثر ظاهر سے وته وی چې را لګه موږ لم پکې مقرره کوي کنه نو اوکې
بیسیکلی جی زمونږه زما خپل میکانیکل انجینیرینګ مې کړی دی اور زمونږه فیملی بیک گراوند چې کوم دی هغه لکه مطلب دا خاکی وغیرہ دا نه خوښي خو ما زما زیات شوق و تقریبا 2013 کې ز خپل پېښور حیدرآباد کې پاتې کېږم نو التا اور واینز والا کو تاسو پیژنې اسم کمال غي مون سره خوا کې پاتې کېدل نو تقریبا 3 ویډیوز کې زاغوي سره ما په 2013 کې کار کړی دی دا غي نه بعد بیا چې دا فیلډ ما پرې خو دو نو تقریبا په 2019 کې اټ لیست زبیا صادق بایلرال ما او د ماتوي چاله کا راځه تا مخ کې کار کړی دی نو راځه مونږ به دا جوائنینګ کو دا غي نه بعد هم دا جوائنینګ کو خو مطلب تقریبا په یو کال کې هغه پبلسټي خو بیا هم د خدای پاک کار دی چې خلکو لور کوي کنه خو زما دا اکټینګ چې کم دی یو بچپنا پند دی لکه مطلب یو ماشوم چې هغه د مور یو روان وی هغه توت لاپند استعمالوم کنه لکه هغه خبرو کې زما هغه توت لاپند دی ها صحیح ده اوس خبرې خو تاسو سره نورم کو خو زاره ته چې تاسو یو فیمس سکټ ک تاسو دواړه پرفارم کینو څنګه وي جی بالکل ولې نه زمونږ یو مشهور ویډیو دا زم د ټیکسي ډرایور ها جی هغه تقریبا په فیسبوک خو تقریبا د 1 کروڑ نه تقریبا اورېدلې ده اور په یوټیوب باندې میلیونز کې روان دي جی نو دا غي پس منظر سره دا سکټ سره دا څه یو ټیکسي ډرایور د کمزې کې د سچويشن سره جی هدا کارو جی دا زما پکې یو بیبي مونږه زو لاور تا کنه نو مونږه کېله خرڅ کړو دا غي پیسې جمع کړې او هغه مال پندو کیم را کړیو ماته چې وخت د غوړ کړه نه بیبي هم نه مې غوړ کړم دا لام د پسې نه مې پلاړ راخلي کنه تاسو ټول سترګې مې دوه توري کړې دي او لاور ته چې کوم روانو ټیکسي ډرایور پکې دی انو دا غي چې کوم دی بیا ان څنګه او دی به کنه ډرایور تاسو بیا خبرې زیات خبرې کولی مونږ له غونډه لار باندې کوم دی په سر دړ کړی او دا غي چې کوم د یو شاټ ډیمو پیش کو انو جی پلیز نو ګورونو دا کارو کنه چې زه په لا باندې روانه مو چې څنګه ګډ پیر کراټو شم راټو شنو بیا مانه نو ګورونو دا کارو چې مړ یو سړی پروتو په سر باندې او یار سړک دا ون من نه دی دی باندې پروتو خو سره نو چې سره نو ګیره وا ګیره نه پړې عمره پستر کو باندې رونچی چې سره نو ګیره را کومه پیرانه خپل شي جی وی خپانه شي دوست سمنټلا مې راکې جوړې دي الګه بیبي ته واجی غوړې باقیونه کې غوړې ښا نه بیبي باقی نه کې هکله ناکله په سر چورلی ګم دا کار چې موږ بل لاور ته زر دا موږ ترور کړو ټو کړې نو نن څه پټي مټي راغټي کو نه وره نه موږ څه چا غوړي چې کوم دی هغه خاص کړ د یوم چې ډېر خزه کړو خو موږ ګوره سوا دا پرې مو دا بوله وره مړه به ته په خپل لاس کې تړلې د خبره کې به صرف د کوم دی دا شیشتا وخراتا وخا وې څنګه دا غلطو شیټ بابا دي ته یسم نشته به زو ستاجي مخ کې دا خاله مخ کې دو دا کار وو کنه به کوم دی دوبای دي کړو شاغو کوي کوم یې چې موسکو دا دی وې هغه نو ماري هغه پېنه پر زمم نه هغه پېنسم یو فلیټ یو ګور هغه کوم چې په نه د منګ ټول د هغه پېنی دا دی وې ما وی ګور ما پېنه ما راځي ته وې راځي پاسه دا ډېر زبردست سکرپټ د لسوک لیکي یا تاسو د آیډیا چې وی کړه تاسو سکټ جوړوي نو دی باندې سوک کار کوي زیاتره اصل کې بیسیکلی جی مونږه زمونږ د خپل چینل لکه اوس 400 دا واینز دی نو دا 400 دا واین سکرپټ په الریډي صادق تیاری او آیډیا هم د دوی اور بیا دغه پسې ګلخان واینز چې والا ویډیو جوړوم نو دغه سکرپټ الریډي ز په خپل تیارو مطلب لکه آیډیا زماوي خو ټیم ورک ته زمون لکه بیبي د مونږ سره د جګل دی دا بیبي سړی نم بیبي جوړ کړی دا جی بالکل تاسو کو دا زم ټیکسي ډرایور دا تاسو کو چرته پرې سکرین باندې هم چلو تاسو به اتوماتیک کو پیژنې خو هغه مونږ ته تقریبا 98% مسافر چې کم کال سکړي دي هغه مونږ ته وی یاره پدې مونږ شرط لګولې دي چې دا پرشتیا یو بوډه خزه دا یو غاخې دي نو مونږ وتاغي تبیا ویلې چې شرط هم غلط لګولې دا زمونږ فرند دی عبد الله نوم دی اور مطلب الګ ته ناوی قسم دې منی نه لکه وی مونږ په
ویمونږ سپور سونه میډیا جوائن کړه ویمونږ داسې اکټینګ لانه لکه څنګه چې موږ سره د بیبي دی پکې ښه ډېر ښه نو بیا تاسو دواړه لکه هغه ستاسو یوټیوب چینل چې کوم دی ګل خان هغې کې کار کوي او تاسو هغې سره چې کوم دی چا څه د واینس کې لکه سکټس جوړ کې بیا ډیسایډ کوي هغې نه وروسته چې دا په کوم چینل باندې چلیږي جی جی بالکل لکه او مطلب ډیفرنس دی دواړو سکټس کې څه فرق دی لکه د دواړو چینلو سکټس څه فرق دی نن سبا زمانه سره ماډرن دی کنه جی او زما سوچ چې کوم کزه ته حقیقت وایم چې لکه زما د پښتو ډرامې زم چې د پښتو فلم چته نه د کتلې د پښتو ډرامه نه د کتلې دا څه جی بالکل او زه چې کوم دی لکه زه د پښتو د ډرامې به ما کتې زړې دا چې سونه زاړه د کارن د یو په یو پیجنم انو زه جی زما ټول حاکی چې کوم دی هغه تاسو ګوره چې تا کچا کور به نغری به تنور به صحیح به زما په دغه سوچي د تاسو چې کوم دی هغه به د نن سبا لکه مطلب نن سبا څنګه خلک جون تیری موبایل یوزینګ څنګه دی د کنه بیٹ د خدسونه دي نو دې دا راټینګ کړی دی او ما زوړ کلچر خاري خدا ته چې یو ورځ کې څو سکټس جوړوي تاسو او تاسو میاش کې څو سکټس چې دی هغه تاسو اپلوډ کوي خپل یوټیوب چینل کې یاره جی یو خاکه چې کوم زمونږ 2 ورځې 3 ورځې کې کیږي او تقریبا په میاش کې 2 خاکه زما چینل ته چې کوم دی ریلیز کیږي او 2 دوی میاش کې جی جی او د دې سکټ یا د خاکي ډیوریشن څومره دورانیه څومره ډیوریشن تقریبا 17 منټ 16 منټ ها لکه دا زمونږ وی کنه د نیمه غنټې چې کوم سلاټ پر ټلویزیون باندې چلیږي کنه لکه هغه نو دا تقریبا هغه تاسو دوه اپیسوډ میاش کې ورکوي کنه نو دا سم کله کوشش کړی دی چې دا چې کوم تاسو سکټس ورکوي تاسو په فیسبوک کې هم ورکې او بیا د فیسبوک نم تاسو ته مونیټایزیشن یا داسې څه میلو شي چې هغې نم تاسو ته انکم راځي یاره جی د پښتو لینګویج باندې چې کوم دی لکه دغه نشته دی کنه او چې کوم کیږي نو هغه په انلیګل وي نو موږ کړي دي خو اکثر چې کوم دی ریجیکټ دي نو هغه د بیا کوشش نه دی کړی ښه صحیح ښه دا راته وایي چې څنګه علي خان وویل چې زما فیملی چې کومه ده هغه د دې اګینسټ و چې لکه مونږ باید سکټس یا ایکټینګ یا دې کې نه نو هغه بیا تاسو څنګه کنوینس کړه دا سوچ هغې بیا رضا شو چې اوکې صحیح ده یاره چې ډېر په اسانه باندې دی ولې ولیم لاک روپۍ میاشت یوسي چې هغه ولې څنګه لمن کې وغورځي نو بس وي ټیک تکاوه نه د اصل کې بیسیک زما مور په ډېر خپاوه نو ماته وی بچي وی لکه مطلب زمونږ فیملی داسې مطلب ماما دی خپل کزنز دی نو دا غوي په غټو جابونو باندې دي نو ماته وی ګوره بچي وی سبا بتا ته داسې فیملی میټر راشي چې بیا به ته دا نشي سپورټ کولې مطلب غوي بتا ته وی چیرې دا خدا خاکي جوړولې دی بیا سبا واده خادي کې به وي تا ته دا ډېره ګرانه پروزي ما وته مورې د شوق انتها نشته مطلب شوق چې کم دی دا اټ لیست تقریبا 2004 تقریبا زموږ په سکول کې پروګرام بو سټیج شوګانې به هغه نجیزو مطلب ما یو شوق روچ شوی دی نو ما کم از کم چې څومره عمر مې دی نو ما دا به په ویډیوز انټرټینمنټ نه ډېر خدادار چا د وس کارم نه دی متاسو چې دونه فالوورز لري او دونه مینوال لري نو اف کورس دا مطلب چې تاسو ټالنت لري خلک خو ډېر خلک دا غواړي چې ایکټینګ کې خو تاسو په خپل پته لري چې ایکټینګ دار چا د وس کار نه دی کنه او بیا کامیډي چې دا ټول د ټایمینګ دغه دی لکه زما دپاره خپله لکه ټراجیک یا داسې سیریلز کې کریکټرز کول هغه پرابلم نه دی ما لپاره کامیډي ډېر زیات وي ځکه کامیډي پنچ لاین چې کوم دی دغه ال راځي د ټایمینګ وجې نه که د چا ټایمینګ نه برابر که هغه ډېر ښه ایکټر وي هغه نشي کولی ډېر زیات خوندې کو تاسو سره خبرو اترو زه غواړم چې اینډ کې یو بل سکټ تاسو ما ته چې دی وړاندې کړي ما ته نه خیر خو ټولو لیدونکو ته او بیا به دا سیګمنټ تاسو سره وایند اپ کو ډیره مننه جی زه به تاسو چې کوم دی اخره کې خبرو کوم چې تاسو ماشاءالله یو ایورګرین لکه څنګه چې زمونږ د انډیا انیل کپور دی او دغه ځای کې زه کله ملګرو ته هم زمونږ چې کوم دی دلربا ده او راستره د خپل کېږي نو دا راته لومبي تاسو وایي چې تاسو د خپل د چې کوم دی د ځوانۍ د وګدوالي راز سره دا پروګرام خو تاسو چونکې اوس ویډیو باندې نو تاسو خو ما کته نشئ چې دا وخت ما میک اپ هم نه دی کړی
دسته چې ما د ډېر خلک دا وایي که نه نو یو خو دا دی چې کوم وخت کې زه راغلم ټي وي ته او زما ډرامه چلېده نو هغه وخت کې زه په خپله ماشوم وم که نه یو بل هغه میک اپ دومره و چې هلته کې لکه که زه 20 پلس ښکارېدم نو د ډېرو خلکو په حساب سره که زه هغه وخت کې د 20 کالو م نو اوس پکار چې زه د 60 کال یم نو که زه د 80 کال یم نو زه بیا د 10 ولې ښکارم سو دا یو غټه المیه ده خو هغې باندې څوک خلک پوهېږي چې هغه څو دی پروفیشنلي پوهېږي د ټي وي په میک اپ په ګیټ اپز او په دې څیزونو باندې که نه دا یو خبره ده نو هغه چې ما ته څوک وایي که نه ډېر خلک داسې دي چې هغه ما ته دا وایي چې زه خو د فلاني کال کې چې کوم دی نو زه د 7 کالو نو وروره که ته د 7 کالو نو زه د 14 کالو یم صحیح ده نو بیا تاسو ورسره پلس کې نو کله کله زه چاته دا ایکسپلینیشن نه ورکوم تاسو ته پوز وکړو زه ورته ما ابي حیات څکلي زه نه بوډۍ کېږم نه دا خبر ده نه ده لکه ماشاءالله تاسو ښکلا چې کومه ده که نه الحمدلله هغه برقرار ده هغه وخت خو زه بالکل ښکلې نه وم زه دلربا کرکټر کې بالکل ښکلې نه وم دومره ډېر میک اپ زما خو اصلي شکل هغې کې ښکار یم نه که نه صحیح ده نو هغه زما خو اوس اصلي شکل ښکاري چې میک اپ مې نه دی ګړی زموږ د کلي غونډه چې کومه زموږ محله وه نو هر سړي په خپله باندې دلربا هغه وخت کې ما درته وي بس یو چینل و یو ګنټې سلوټ چې څوک هم راغی نو هغه به ښه لګېده خو بیا هم ستاسو د مینې نه ډېره زیاته مننه تھینک یو ډېره مننه جي او بس ټول عمر ستاسو فین یو ستاسو چې کوم دی دغه بل ستاسو مونږ چې کوم د اردو ډرامې دي هغه هم ما کتلې که زه ستاسو داسې دغه حتی چې هغه ټیک ټاک هم دی ما فالو کړی د باندې ملګرو وي به که نه وي خو زه ستاسو ډېر زیات غټ فین یم او ستاسو د خبرو چې کوم دی ارماني وم چې ما کله هم وشي موږ نن درتلو څه قسمه مسایل رالو چې د هغې په وجه پاتې انشاءالله که ژوند نو خامخا به فیس ټو فیس ملاقات کېږي ځکه زه یو فین او تاسو چې کوم دی زمونږ یو انسپایریشن یې ډېره زیاته مننه خو چې راځئ 400 نه غټې وریجې او د رزړو مټۍ ځان سره راوړئ که نیمه راځئ بالکل جی زموږ خو د 400 دا ډېر څیزونه دي لکه اسماعیل شاهد صاحب شو سید رحمان شینو صاحب شو مطلب ډېر خالي خانه اسماعیل شاهد صاحب دې په څیزونو کې ور واچولو نه جی نه ایکټرانو کې راته یادوم مطلب ټیلنٹ کې راته یادوم اوکې ډېره زیاته مننه ډېر ژوندي اوسئ کامیاب اوسئ الله دې نور توفیق درکړي چې تاسو خپل کار همداسې مخکې اوسئ او د خلکو په مخونو باندې مسکا راولئ ګډ لک ټو یو ګایز سو الله پامان ډېره مننه لیدونکو دې سره اوس یو ورکوټې شانتي دمالم د مینې وروسته راسانه کیږو بریک ستړي مشئ ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ټلویزیون کې یا میډیا کې یوازې ډراما نه پروګرام دی یو بل ډېره غټه چې کوم دی هغه ماډلینګ دی او ماډلینګ بیا په څو حصو کې دی هغه ډېر خلک چې کوم دی هغه فوټو شوټ کوي میګزین دپاره برانډز دپاره ځینې خلک چې دی هغه ریمپ واک کوي چې هغه ډېر زیات ښه م لګي او هغه ډېر اسان کار هم نه دی د هر چا د وس کار دی زما هم ډېر زیات خوښېږي خو ما ته ښکاري چې په ریم باندې واک کول او خپله باډي هغسې سټریټ او هغسې واک کول دا ګران کار دی دا خلک باقاعده دې دپاره ټرینډ کېږي بیا د هغې نه علاوه سانګ کې ماډلینګ کول دي ځینې ویډیوز موږ ګورو چې هغې کې خلک ماډلینګ کوي د هغې نه علاوه کمرشلز چې تاسو ګورئ که نه دا هم د ماډلینګ کې راځي او دا وخت ما سره یو ماډل ناست دی جی اصغر حسین مروان ستړي مشئ جی څنګه یې تاسو خیر راغلم زه په خپله ځان ته ووایم زه اصل کې امیر بھائی دی زموږ ډېر ښه دغه و نو هغوی ما ته وایي چې پروګرام ته به انویټیشن درکړو زه راغلی وم د دوبۍ نه ما هلته کې ډېر ښه مطلب خپل فیلډ دا جاري ساتلی خو بهرحال زما څه ایشوز رالل چې هغې په وجه باندې زه پاکستان ته شفټ شوم نو بس فیلحال خو دلته اول خو به دې ځینې شروع کوم چې تاسو د ملکنډ د سوات سره تعلق او بیا د بونیر سره تعلق او ماډلینګ طرف ته څنګه رالې اور بیا تاسو چونکې انډیا کې هم ځینې پروجیکټس انډین سره هم کار کړی دلته کې نو دا راته چې ماډلینګ هم څنګه شروع کړو څنګه رالې څنګه انسپایر شوې دا راته ووایئ په 2013 کې زه په آی سی ایم ایس کالج کې هم پېښور کې هلته نه ما اف ایس سی کړې ده خپله نو هلته نه لکه چې کوم زموږ چیرمین و تجمل صاحب هغوی زه سلیکټ کړم چې ته به زموږ د آی سی ایم ایس کالج سایډ نه ایز ا ماډل راشه هلته کې زموږ خپل کالج کې به شوز کېدل فنکشنز به کېدل نو هغوی کې ما کړی بیا هغې نه پس زما دا یو وش و چې زه لکه دا ماډلینګ فیلډ جاین کړم
هغې نه پس بیا ماته دلته پاکستان کې آفرز راغلل خو بیا زما خپل بزنس و دوبۍ کې نو ما خپل فردر ما چې زه به سټډي هلته کیری آن وساتم او هلته به زه خپل فیلډ جاري وساتم نو هلته کې ماته په دا اوس ریسنټلی شاهرخ خان یو پټان مووي وشوه په هغې کې ما ون ډے مطلب یو ورځ ما کار کړی دی بیا ساوث انډین موویز چې کوم دي مهیش بابو سره ما 12 ډیز کار کړی دی بیا سیدو موسیوالا چې کوم پنجابي سنگر دی هغه سره ما چې کوم دی نو یو ورځ کار کړی دی اور هیمانشي سره ما یو ورځ مطلب سانګ شوټ کړی دی مختلف داسې ګوملنټر سول دپاره زه چې کوم دی نو د یو کال لپاره زه برانډ امبیسډر وم بیا زما اکاونټ چا هیک کو د انسټاګرام نو بیا ما هغوی سره هغه اګریمنټ خپل کینسل کو ما سره اوس هم کانټیکټ کړل خو بهرحال اوس مونږ خپل دلته لږ بزنس باندې توجه ورکړله نو په دې نو تاسو چې لکه ماډلینګ داسې تاسو شروع شو او بیا انډیا نو اکټینګ لکه څنګه چې ما فلم کې نو هغه اکټینګ او هغه یس کایند اف اکټینګ وای کې زمونږ جست لایک زه تاسو ته وایم نو ټوټل به 5 سیکنډ رول هم نو خو هغوی دپاره موږ سحر 5 بجې تللي او مازدیګر 5 بجې زمونږ هغه سین راغلی مطلب او ډیر شارټ رول خو مطلب بیا هم زمونږ یو ارمانو چې دا دې پوره شي نو هغه پوره شو نو موږ پکې خپل ورکوټې شان سین کړلی خو کړی هم دی پکې صحیح ده بیا د دې چې تاسو ویل چې برانډ پر تاسو فوټو نو دی نه علاوه ریمپ واک تاسو ریمپ واک ما ته کراچۍ نه راغلی او نوشاد امداد نه خو هغې ته بیا زه لا نړم زما یو ملګری دی یاسر بی هغوی بیا لاړل هغې ته هغوی وکړو ځکه چې زه دغه ټایم کې زه تللی وم تایلنډ ته زه نه وم دلته کې نو هغه بیا ما ونه کړی شو نو تاسو بیسیکلی فوټو شوټ او ویډیو شوټ او دې کې تاسو کار کوئ او جی پاکستان ډرامو کې مو ماته ریسنټلی آفر راغلی دا ایجنسی 21 والم زه راغوښتی وم هغوی سره ما یو پیره صرف میټینګ شوی دی بیا زه نه یم تللی او جی خو مطلب ما ته راغلی آفر او زما وش دی چې زه پاکستان ډرامو کې راشم مطلب کار وکړم دا کراچۍ چې د ډېره غټه انډسټري ده که نه صحیح ده د ماډلینګ حوالې سره که مونږ ګورو نو کراچۍ کې څومره ټایم او دا خو کومې انډسټري کې چې کار کوي پکار دی چې هلته پاتې شي کوم خلک چې انډیا ته ځي یا کراچۍ زه کراچۍ چې کوم ده هغه صرف د ماډلینګ دپاره نه هغه د ډرامې دپاره هم ده ځکه چې یو وخت کې انډسټري لاهور کې وه اوس ټوله انډسټري چې کوم ده په کراچۍ کې ده د ماډلینګ دپاره زما په خیال لاهور بیسټ دی ځکه چې لاهور کې د ماډلینګ ځکه چې غټ کمرشل زیاتره جوړېږي نه په کراچۍ کې جوړېږي او کراچۍ بیا د اکټینګ دپاره مطلب اوس کو تاسو وایي چې زه ویل اینډ ګوډ اکټر دغه شم نو هغې دپاره بیا کراچۍ بیسټ ده خو بس موږ سره ټایم ایشوز وي نو ته کوم ځای کې د دواړو ځایونو کې زه په اسلام آباد کې پاتې کېږم نو ته خو نه کراچۍ کې نه لاهور کې زما ویکینډز موسټلی زما لاهور کې وي لایک هلته موږ خپل څه نور پروجیکټس نه خو څه کمرشلز هم کړي دي کمرشل ما کړل یو اپ لانچ کېدو په دوبۍ کې ټو بی هانست ما ته نیم هم نه دی پته ما سره ویډیو شته او یو مې بل د لاهور څوک ډایرکټر راغلی هغوی سره مې کار کړلی خو زموږ مطلب ما به دا زما ډېره غټه کمزوري ده زه تپوس نه کوم چې دا د څه شي شوټ دی او د څه شي نه دی نه نو چې ته لاړ شې هلته شوټینګ چې کوې نو تا ته هلته څه پروډکټ نه وي یا څه نوم نو هغه داسې نه مطلب هغه زموږ چې کوم خپل کوارډینیټر وي اکسای نوم دی د راولپنډي ده خو دوبۍ کې وي بس مونږ مطلب کله په ورځ کې زموږ 2 شوټس وي کله 3 وي هلته کې شوټس ډېر زیات ګران وي مطلب یو ټایمنګز ایشو یو سهار وختي تلل وي او په هغې کې چې ستا کوم ټایم راځي نو هغې پورې موږ ستړي شوي یو پورې زموږ بالکل نه مطلب مې دا دی زه بل ګاټ یور پوینټ تاسو وایي چې لکه مطلب دا شوټ څه باره کې دی امین لږ زه راځم زه د دې پیالې کمرشل کوم د چای کپ یس نو تا دا هم پته نه چې دا د چای کپ دی دا خو دغه پکې موږ ته تپوس نه کوو که نه اوس یو اپ لانچ تپوس نه لالا ته ګورې نه دا د چای کپ دی کې تپوس دا د چای کپ دی که نه اوهو نو داسې کمرشل تاسو اډو پته کمرشل ما دغه کمرشل اوس ما ته یو ریسنټلی ما سره دغه پروت دی یو ویډیو خو ما نه دی کتلی لایک بس موږ لاړ شو ډایرکټلی ډرس چینج کوو ستاسو بس شوټ ټایم راغی بس شوټ کوو دا تپوس نه کوو چې د څه باره کې د څه باره کې نه ما صرف جست پوه شوم ستاسو په خبره پوه شوم خو دغه ما ته پته نشته
او وی کنه وی کله کله یو کس دی د پاره ما ور چې خپل پوینټ یو کس دی د پاره ور چې ته په خبره باندې پوي شي ځانم چې ته پوس وکي خو ته پوس هغه خو په کار چاري کس وږي او چې ته لاړ شي یو لکه اوس زما پروګرام ته راغلی کنه صحیح ده نو کته نه څوک د پوس کې نو ته وځي چې میوزیکل کانسرت ته تلم کوم مارنینګ شو ته تلم کا ټاک شو ته تلم نو دا سیده نه د پوس کوم چې دونه خو پتا ته پته کنه چې دلته اوس ترا لې دې ځنه لاړ شي نو تا ته بس فیل راځي چې ته کانسرت کې وي نیوز کې وي دا سي نو دا سم چې لکه اف کورس ته خو شوټ کې خو سو پروډکټ خو به ال ته پروت کنه نو ما دا سي لکه څنګه چې تا وی چې ما د یو اپ لانچ کېدو ما دا غي کمرشل اپ نیم ماته نشته نه نه موږ سم نو غواړو چې مشهور شي بس اپ صحیح دی چې یو اپ ولو کنه دا پرفیکټ دغه شانتي ما د ترکی آی تھنک سو یو میگزینو اول لانچ کېدو مطلب هغوی بیا د دوبۍ نه کس پکارو چې موږ د دوبۍ نه څوک واخلو د سین هغې کې ما کار کړلی د ترکی میگزین کې ډېر ښه ډېر او جی هغې نه نو فوټو شوټ کم تاسو فوټو شوټ کړی فوټو شوټ ما چې کوم دی نو اف کورس د میگزین د لپاره به تاسو دوبۍ کې میگزین د لپاره ما انسایډ دوبۍ کړو بیا چې کله زمونږ په دې کې یو ورځ وو په کولمپور کې ها هم د میگزین د لپاره یس د میگزین د لپاره خو هغه بیا ما مس په دې وجه باندې کو چې زمونږ مسله رااله نو هغې لپاره زه واپس رالم پاکستان ته خو انسایډ دوبۍ چې کوم نم شوټ شو د میگزین د لپاره هغه جست زما مطلب ما کړو انډیا کې څونه ټایم پاتې شي انډیا ته نیم تلویزیون مې دی خو انډیا ته تلم دا په دوبۍ کې سانګز کې یا د پټان مووی کې دا ټول دوبۍ کې تاسو شو ټول دوبۍ کې شوی دا اوس ریسنټلی شوی دی ها نو پاکستان کې دیم کار کړي او هغه سره دیم کار کړي دی پاکستان څومره فرق ګوري د پروفیشنالیزم یا ارینجمنټ چې په دوبۍ کې د چاس ویشوي هغه پوره کیږي دوبۍ کې موږ ته ډېر ښه مطلب چانسز ملاويږي نه زدا نه یم د ویش الله کدا چې وسکا صحیح ما چراوي شي دا خبر صحیح ده چې زه راغلم بالکل دا وېما چې لکه اوس د انډیا انډستری کې د کارو کو د پاکستان انډستری کې د کارو کو د دواړو په کار کې څومره فرق ګوري دا څه فرق دی څونه فرق دی د ډرامو په لحاظ سره چې زه ګورم نو چې کوم کې تا کار کړی تا ماډلینګ کار کړی تا فلم کې کار کړی تا پروډکشن د پروډکشن د دیزم کتل د غیزم کتل پاکستان کې ما جست یو برانډ سره کار کړل میکاج بس هغه کلوتینګ برانډ هغه سره مې کار کړل غي نه علاوه ما پاکستان یو دغه سره کار نه کړی ولې وجه سره ځکه تاسو چې ماته افر راغلی او وجه خو زه نشم ویل تاسو ته کې ها انډستری نه تاسو خو تاسو ته خپته وي څنګه پیسې پکې نشته دی یا ټایم نه پیسو د پاره زنه کوم زه خپل شوق د سونه کار تاسو پور کړی ته شوق د پاره کې نو به فاینانشلی څنګه ته ځان فاینانشلی زما خپل بزنس ته په دوبۍ کې زما ډیر ښه څه بزنس ته زما سپیر پارټس بزنس ته ټویوټا او زما انیمل فیډز بزنس ته او یو پاکستان کې اوس ما کنسټرکشن سٹارټ کو ډیر ښه ماشاءالله ویری ګډ نو دا راته وایي چې فیملی طرف نه د بونیر خلک وي دا تاسو کې ته اوس لکه ډرامو کې کار کوي ته په ټلویزیون کې راځي ته ماډلینګ کې هغه د څنګه اګری کو بیا ماډلینګ د هغه لپاره بالکل یو نوې صدغه بینو هغه د څنګه کنوینس کا د کې ډاوټ نشته چې زما پیرنټس ته ډېر سخت خلاف وو وا بالکل او مطلب ما غوي ته و چې دا زما یو شوق ته زه دې کې څه غلط نه کوم مطلب نه زه پیسو د پاره کوم صحیح نه څه دې کې زه مخ کې غلط کوم دا زما شوق ته نو مطلب چې پوره شي نو والد صاحب مې خیر اجازه هم نو را کړې او انکار هم نو کړې خو بس غلې پاتې شو ښه صحیح ښه نو دا راته وایي چې وس چونکه خپل بزنس هم کې ماډلینګ هم کې ماډلینګ ټلویزیون ته معلومه لکه زما یې تاسو زما یو سینو واغې د پاره ما پوره ورځ ویټ وکړ لکه زمونږ په دې فیلډ کې ټایم ډیر زیات ویسټ کیږي بالکل صحیح نو دا ستاسو په بزنس باندې څه فرق نه پریوزي نو بزنس کې خو زه ایز ا سی او نو مطلب زکه په سپروایز کې ګوري افته کې زه یو ورځ ورکم نو لایک ان هغه ټیک وي یس ښه صحیح ها صحیح ده د ماډلینګ د پاره د فټنس ډیر زیات ضرورت دی یس زه د دریو کالو نه جیم کوم ها او جی او خوراک کې ډیر زیات خیال ساتي ډیر خوراک کې مطلب زما غون تکس چې وی سلیم سمارټ نو غره پر خو پکار دی چې هر څه خوري مونږ ته دا وځي سلیم سمارټ څه مطلب لکه ته خوراک کې پتا نه زه په ما باندې اثر نه کوي واو دا لا اوس ما زبته د پوس کوم چې ته سونه سخت په تیرې په ځان باندې سونه خوراک کم کې خا نو دا ماشاءالله تاسو ځنی خلک غیبنې خوراک اثر نه کوي کنه او نو زه تم تاسو زموږ نوم بدنامه دون ډیر روټي خو خلک وي روټي سوک نه ور کوي ډیر 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 صحیح دا راته وایي چې
کم الکان یا جنکې چې ماډلینګ د ګوره ماډلینګ هر یو کس راوځي زه ماډلینګ کوم کنه هغه ماډلینګ نه دی پروفیشنلی چې څه ماډلینګ دی څه اچیومنت دی هغه ته بس ویل غواړي نو زه ستاسو ته خپل طرف نه هغوی ته به زه دا ووایم چې پاک څه ټپس به ورکول غواړئ دي کې د پیسه شته دی نشته دی هارډ ورک څومره دی پیسه بالکل شته پکې جی پیسه پکې بالکل شته خو بیا ماډلینګ دا فیلډ چې کوم دی نو دا فل ټایم غواړي دې ته به خپل فل ټایم ورکوي صحیح ده او تر کومې پورې چې ما اورېدلي وو خلک وایي چې ماډلینګ کې ستا فګر داسې پکار دی داسې نو دا ډزنټ میټر مطلب فټنس خپل برقراره ساته اټس فاین دا ستا خپل لپاره ښه دی خو د کیمرا لوکس د هر انسان مختلف وي او ریل فیس هغه مطلب چې ریل کې تو ګورې تاسو خبرو کې چې دوبۍ داسې یو ملک دی چې د ارمانونه پوره کیږي بالکل ایگزیکټلی او ستا ټول ارمانونه دوبۍ کې پوره شو نو هلته چې تاسو لاړې دا د دې بالیووډ د خلکو سره یا دې سره کانټیکټ تاسو د ایجنسۍ په تھرو کوئ د ایجنټ په تھرو ایجنسۍ هم شته هلته کې مختلف ایجنسۍ دي او بیا هلته کې پرسنلی چې کوم کوارډینیټرز وي د ایجنسو چې کوم اونرز وي هغوی سره خپل کوارډینیټرز وي هغه کوارډینیټرز بیا مطلب تاسو سره کانټیکټ کوي نو ما زما یو فرینډ وه سبا ایروین ما مارنینګ شو کې راتله نو هغوی زه ریفر کړم هغوی ته نو هغې نه پس مطلب ما ښه دغه کې کار کړلی او بل هلته کې تاسو ته پته تاسو به هم پاتې شوي یئ ځئ راځئ نو هلته ایزي وي دوبۍ کې دومره ایشوز نه وي بالکل صحیح ډېر ښه ښه نو دا راته وایي چې واده دې کړی دی نه دی دې کړی دا واده مې بالکل کړی دی یو لور مې سره خیر ماشاءالله نو هم په خپله خوښه کړی دی هم یې په خوښه هم کړی نه په خپله خوښه مې کړی په خپله خوښه مې کړی دی دلته دې بیا مور پلار څنګه رضا کوي چې ښه فیلډ یې په خپله خوښه وکړو واده یې په خپله خوښه وکړو زما خرګنای کې آلموسټ چې کوم دی نو زما یو سانډو مې کېږي هغه خپله چې کوم دی نو دا یو دا سټیج شوز نه وي دا کوي دا معنی نیم هیر شو بهرحال اوس تنویر نوم دی د هغه خو هغه چې کوم شوز کوي هغه او بل عبید اوبي کو تاسو پیژنئ سینګر دی د پښتو نو هغه مطلب زما د سخرګنۍ سایډ نه دی ښه ډېر ښه مطلب دا دی چې سخرګنۍ ټوله آرټ طرف ته ده یعنې یا شوبز سره ریلیټډ دي سخر مې پرسنلی نه دی ښه نور ټول بالکل صحیح ډېر ښه دا راته خوراک کې د څه خوښ دي فوډ فوډ یې زما ویجیټیبلز ډېر زیات خوښ دي بینډای مې ډېرې خوښې وي نو پښتانه خو چې غوښې ډېرې زیاتې خوښې دي نه زما غوښې نه وي خوښې ځکه خو در باندې غوښې هم نشته دی نو بس زه غوښې پرېږدم نه اصل اوکې ډېر ښه دا راته وایي چې اوس تاسو وایي چې زه پاکستان ته راغلم نو واپس به دوبۍ له ځئ او که پاکستان کې اوس وي نو را روان کمینګ څه پروجیکټس تاسو سره یا څه شي باندې کار کوئ خپل د دې شوق د یو دومره ستاسو شوق د ماډلینګ بالکل او جی دوبۍ ته به انشاءالله ځم زه جسټ ویزا چینج کېدلو لپاره به ځم انشاءالله یو ویک دپاره او بیا به واپس راځم ځکه چې موږ دلته کې خپل لاهور کې پروجیکټ سټارټ کړي نو هغې دپاره ټایم ضروري دی نو او ماډلینګ بیا هغې نه پس دی ځکه چې اول بزنس دی زما دپاره ماډلینګ زما شوق دی نو شوق زه اني ټایم پوره کولی شم نو زه زما فل ټایم اوس چې کوم دی نو کیریر هغه زما په بزنس باندې دی نو بس بزنس ته خپل فل ټایم ورکوم صحیح ده ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ ډېر ښه ګپ شپ تاسو سره ولګېده او هغه وایي که نه وایي شوق کوئی مول نه که نه بس هغه شوق والا خبره ده خو زیاتره زموږ ځوانان چې کوم دي هغه دا وایي چې دا یو سورس اف انکم هم پکار دی که نه ما ځکه تاسو نه ځینې پښتنو کې چې اوکې صحیح ده دا کېدلی شي د ځینو خلکو دپاره تاسو وایي چې او دې کې پیسه شته دی بالکل صحیح ده ډېره زیاته مننه تھینک یو چې تاسو راغلئ پروګرام ته لیدونکو دا په خیر پښتونخوا دا یو سیګمنټ چې تاسو وکته ماډلینګ حوالې سره ډېر خلک دي هغه پروفیشنلی دا اخلي او څنګه چې دوی دې کې پیسې هم شته دی خو دا دی چې تاسو کلیک شئ دا دی چې دې کې ټایم لګي دا دی چې دې کې تاسو پورټفولیو دی د هغې فوټو شوټ ډېر زیات ښه شوي او کله چې دې کې کمرشل راځي نو هغه بیا د لکونو خبرې په یو ټایم کې تاسو ښه ډېرې پیسې میلاوي ایون که فیشن شوز کېږي چې ډېرې کمې کېږي پاکستان خو چې کېږي د هغې هم ښه ټیک ټاک پیسې میلاویږي نو همدې سره زه غواړم یو ورکوټې شانتي دمه والم او د مینې وروسته راسانه کېږو په خیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دا زموږ نوی پروګرام خدای دې وکړي چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي
د انټرټینمنټ سره سره انفارمیشن په دې کې تاسو کته زمونږ د میلمنو د هر چا د لایف خپل یو سټوري ده د هر چا لکه څنګه چې تاسو 400 واینز یا صادق خان یا د علي خان خبر تاسو ورته نو هغه د خبره کوله چې څونه هرډز هغه ته او څنګه هغه کار شروع کو خو اولنې سچ وی هغه د یو کار ټالنت تاسو کې چې تاسو کله ټالنت نو تاسو لاره سوق هم نشي بندولې او که ټالنت درکینی نو که سر ډیرم دیوال سره وای کنه او هغه څه نشي چې کولای شي چې زمونږ ډیر ټالنټډ خلک وکي نو ځینې سيزونه مونږ ته ډیر زیات اسانه ښکاریږي مونږ ګورو دا ډیر آسان کار دی دا خو دا ډیر زیات ګران کاری بیا خاص کر د داسې خلکو لپاره ځکه چې اکیډمیز خو نشته دی نو دوی ټلویزیون ګوري فلمونه ګوري او بیا هغې نه پس هغې خپل کارونه شروع کړي خو د هغې کار که ټیکنیکلی دومره ساوند نه وي پروفیشنلی خو د هغې کانټینټ د سکټس داسې وي چې هغه د ډېرو خلکو دپاره هم انټرټینمنټ لري هم خندا او هم څه نه څه ښه میسج پکې وي نو د هغې خبرې تاسو واورېدې او بیا د فایزه بابر چې هغې کومې خبرې وکړلې هغه هم واقعا د خاص کر زموږ چې کومې خویندې دي او موږ اخره کې چې کوم ډسکشن وشو د فیملی باره کې یا د ښځې خاوند باره کې چې دا شک او انسیکیورټي چې کومه وي د ښځې ډېره زیاته که نه هغه څه کوزز څه وجوهات کېږي چې هغې هغه ژوند د هغې د وجې نه متاثره کېږي او غلط متاثره کېږي په هغې باندې موږ خبرو کې لیدونکو دا زموږ نوی اپیسوډ که تاسو دا اپیسوډ چرته کې مس شوي نو تاسو د هم پښتون یوټیوب چینل ته تللی شئ دلته نه کتی شئ صحیح ده او موږ ته کامنټ هم پرېښودی شي خو فی الحال تاسو په لوی الله سپارم انشاءالله که ژوند خیر بیا به انشاءالله تاسو سره ملاقات کېږي الله مو مل شه د الله پامان